ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلاسفة. بلا وجه تسمية وي چې دې فن ته علم کلام وای چې دا فن د علم العقاید ده او دې کې دلایل دي عقلی او نقلی. په علم العقاید په مسایل د عقاید باندې دلایل ویلي دي عقلی نقلی. د فن نام علم کلام ده. ولې ځکه دا فن چې تو وای نو د دې اثر دا ده چې ته به قادر کې کامل طریقې سره په تحقیق د شریعت او په الزام الخصم چې تا خصوم کم دي فلاسفه یا معتزله شیعه وغیره آبت ملزم کې په خې طریقې سره چپ کې بل اثر دا ده چې شرعي مسلې صحیح تحقیق په دلیل سره بے شک بے شبه دې باندې بچک کامل طریقې سره قادر دي. نو د فن اثر څه د فن اثر دا څه چې ته مضبوطی طریقې سره کلام کوای شي په تحقیق د شریعت کې تحقیق طریقې سره ته کلام کوای شي په الزام الخصم کې. دیو جن د فن نام څه علم کلام. تسمیه المؤثر چې دا فن ده باسم الاثر ځکه اثر کلام کول دي خبرو کول دي په تحقیق د شریعت یا په الزام الخصم. او زه مثال بیانې نظیر بیانې چې دا چې نور مقامات چې هم تسمیه د اثر په اسم د مؤثر سره راغلي ده لکه منطق فلسفه او پر یو فن ده. منطق هغه مبادیات دي هغه طریقې دي استدلال دي ا طریقې دي تعریفات دي. دغه منطق ذریعہ سره فلسفیات چې ته صحیح تحقیق کوی کیا مسائل د طبیعت دي یا د الهیات دي یغه چې ته صحیح تحقیق کوی شي صحیح نطق کوی نو فن د منطق ته منطق د کوي چې دا یو علم استدلال دا علم تعریفات ته چې دې ځای سره ته کامل نطق کوي شي په تحقیق د طبیعت او الهیات شي. ځکه منطق ته منطق ویل چې اثر نطق کامل ده په تحقیق د فلسفه دي. نو تسمیه المؤثر چې منطق ته باسم الاثر چې نطق د فلسفیات ده دا چې دلته هم تسمیه المؤثر چې فن ده باسم الاثر چې کلام کول دي په تحقیق د شریعت دي او په الزام الخصم. ولانه یورث قدرت على الكلام بل وجه دا ده چې دا فن د علم کلام یورث فائدہ کوي قدرتن کامل قدرت على الكلام په خبرو کولو په تحقیق شریعت په تحقیق د شریعت کې و الزام الخصوم چې ته شرعي مسله تحقیقی ذکر کې سره دی دلیل و الزام الخصوم ادي خصم په ملزم کولو کې چې معتزله فلسفه دي کلمنطق للفلاسفه نظیر منطق فلسفه ده چې فلسفه او منطق وضع کړ د لپاره چې په طبيعيات او الهیات چې مستحیل نطق نو فن د منطق ته منطق ویل تسمیه المؤثر بسم الله سره. اوس دا مسله ده چې دا یو وجه تسمیه ده که دوه وجه تسمیه دي. سید سند وایي چې دا دوه وجه تسمیه دي په شرع مواقف چې وایي یو وجه تسمیه ده اصله چې په اول کې ویله چې دې سره کامل قدرت پیدا کیږي په دې فن سره په چا باندې اثر دا ده چې ته به کامل قادرې په کلام کولو په تحقیق د شریعت یا په الزام الخصم چې نو کلام کول اثر ده. د تسمیه د مؤثر ده چې فن ده په اسم د اثر سره ادا کلمنطق للفلاسفه بل وجه تسمیه ده چې ادا ده چې لکه منطق ته منطق وایي ځکه دا سبب او مؤثر فی نطق ده
په فلسفیاتو کې نو تسمیه د معاصر باسم الاثر ده دا علم کلام ته کلام وایي ځکه دا معاصر او سبب کامله ده په کلام کولو باندې په تحقیق د سره کې نو دلته هم تسمیه د معاصر ته باسم الاثر دا څه څنګه دی ویل لیکن علامه خیالي دا رد کوي خیالي وایي چې دا یو وجه تسمیه ده دوه نه دي ځکه کلمنطق للفلاسفه چې ما قبل سره ته نه واخلې صرف منطق للفلسفه واخلې دا هم منطق پر وجه تسمیه ده کلام پر وجه تسمیه نه ده چې ته صرف وایې کلمنطق للفلاسفه نو خالی منطق للفلسفه خدا معنا ده چې منطق سبب دی نو تک تا په فلسفیاتو کې چې طبیعت الهیات ځکه منطق ته منطق وایي تسمیه المعاصر بسم الله سر اوس کلام چیرته دلته راغلی علم کلام لہذا کلمنطق للفلاسفه دا وجه تسمیه نه ګرځي به د عبارت سابقه نه عبارت سابقه به ورسره اخلي دا څه به وایي لکه منطق اثر ده معاصر ده په اثر نو تک فلسفیاتو ده دا سه علم کلام معاصر ده اثر کلام کول دی په تحقیق د شرع کې په الزام الخصم کې لکه منطق ته منطق وایي تسمیه د معاصر بسم الله اثر علم کلام ته کلام وایي تسمیه د معاصر بسم الله اثر صرف کلمنطق للفلاسفه خو تام نه ده په مقصود کې یو وجه دومره وجه دا ده چې کلمنطق للفلاسفه خو کلام تشبیه ده عقیده دا چې مشبہ به د مشببین تام نه انا مشببی به د مشبان تامي نو دا یو وجه ګرځي اوس خالی چې ته په مشبہ باندې نو ته کې کلمنطق للفلسفه نو منطق خو فاندا چې اثر نو تک ته خلاصه نو منطق ته منطق وایي او چې مشببی نه ورته ذکر کړه نو خالی مشبہ باندې خو کلام تام نه څه مقصود نه حاصل دی وایي چې مشببی مشبہ دواړه واغې نه بیا مقصود تام چې لکه منطق معاصر و په نو تک کې دا علم کلام معاصر ده په کلام کولو چې په تحقیق د شرع په الزام الخصم کې لکه منطق ته منطق وایي تسمیه د معاصر بسم الله سر دا علم کلام ته علم کلام وایي تسمیه د معاصر بسم الله سر اوس تشبیه تامه نو دینه بغیر تشبیه تامه نه ده چې طرفین دواړه نه کې مراد چې تشبیه تامه نه ده بیا کلام غلط ده چې طرفین دواړه مراد کې اوس تشبیه تامه ده خو بیا یو وجه تسمیه ده دا ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق على غير تمييزا بلا وجه تسميه وای دا وای ډیر علوم دي چې واجب ده چې ته په خبرو کولو ځکه په مطالعه نه ځکه چې ته بعضی علوم په مطالعه ذکرې لکه فقه مثلا چې تا فنون ډیر ویلي نو بیا فقه مطالعه چې مضبوطه کړي نو بیا ذکر لیکن ډیر علوم داسې دي چې په خبرو هغه په مطالعه نه ذکرې به د خبرو کولو نه چې تا استاد سره مراجعه نه کړي او استاد شاګرد باندې کلام نه وارد شوی تر دا نه ذکر نو بعضی علوم داسې دي او واجب التعلیم و التعلم دي چې ته په خبرو زده کې لکه بعض هغه نه علم کلام ده دا به وجوباً ته په خبرو زده کې بعض هغه نه علم الالهیات ته هغه په خبرو زده کې بعض دینه مبادی دی علم کلام دی علم کلام مبادیات تکفن دی امور مو چې بل ورځ ما ویل دا هم ته خبرو ځکه نو لکه علوم خو ډیر دي چې وجوبانه ته خبرو ځکه په مطالعه نه ذکرې
په دې کې اول واجب علم کلام ده چې ته دا په خبرو زده کې. ولې اول واجب ځکه علم کلام ده چې په خبرو دې زده کې چې دا عقیده بیانې کنه ایمان بیانې. ایمان اول واجب ده په انسان باندې. دل وجنه اول علم کلام واجب ده چې تیز زده کې ځکه دا ایمانیات بیانې. چونکه اول واجب دا علم کلام و چې ته په خبرو حاصل کې ځکه موږ ولګېدو اولا مدخن ته علم کلام ویله ځکه اول واجب ودای چې په خبرو یې ځکه ځکه دا ایمانیات په دلیل سره بیانې او دا اول واجب دی او دا په خبرو ځکه نو علم کلام مو اولا دی ته ویله په اوله زمانه کې ځکه اوله زمانه کې اول واجب وده نو په اوله زمانه کې مدته کلام ویله. تسمیه الاثر باسم المؤثر یا تسمیه د مسبب باسم سبب ځکه کلام کول سره د علم کلام ذکر نو کلام سبب څه دا علم کلام دا په خبرو ذکر نو دا مسبب څه نو تسمیه د مسبب سره باسم سبب اولا اول زمانه بیا دومه زمانه کې نور علوم واجب چې په خبرو ذکر لکه علم الحدیث هم په خبرو ذکر دا واجب په دومه زمانه کې تفسیر هم په خبرو ذکر دا واجب چې په دومه زمانه کې څه ذکر علم کلام هم واجب چې په دومه زمانه کې ذکر په هر زمانه کې ایمان پکار ده کنه ذکول پکار دي په اول زمانه کې خو فقط دا ځکه اول واجب په انسان باندې ایمان ده نو په اول زمانه کې فقط علم کلام واجب چې په خبرو ذکر نو اول هم کلام دته ویل تسمیه د مسبب د اسم سبب سره په دومره درېمه زمانه کې نور علوم هم وو چې واجب ده چې په خبرو ذکر لکه تفسیر څه مثلا حدیث مثلا علم کلام هم واجب ده په دومره درېمه زمانه کې هم چې په خبرو ذکر چې ایمان خو هر وخت واجب نو په کار ده چې علم کلام نور ته وایي چې نور په خبرو ذکر ده په خبرو ذکر ثم خص به تمیزا له دا کلام دومره زمانه درېمه چې د سره خاص دی د فن علم کلام اگر که نور هم علوم داسې چې خبرو ته محتاج چې خبرو ذکر خدا مو سره ذکر خاص کلام تمیزا چې نور نه تمیز راځي نو ګوره دلته یو اوله تسمیه ده ایو دومره زمانه درېمه زمانه تسمیه ده نو اوله زمانه تسمیه د کلام دا علم کلام ته نو ویل چې وجه تسمیه د سره خاص ده چې هغه دا چې په اوله زمانه کې واجب دا چې علم کلام ځکه په خبره سبب دی علم کلام ته کول مسبب دی نو په اوله زمانه کې دا واجب ده نور واجبان نشته ځکه نشته چې اول عقیده واجب ده ایمان نو اول واجب دا چې په خبرو ځکه نو کلام اولا د تویل تسمیه المسبب باسم سبب ٹھیک ته دومره زمانه تسمیه درېمه زمانه تسمیه په کلام دې کې نور شرکاو که نور علوم داسې و چې په دومره درېمه زمانه کې په کار چې تیز دکې په خبرو یې ځکه علم کلام په خبرو ځکه دومره درېمه زمانه کې نور شرکاو ور سره په کار چې هغه ته کلام تو وي په اتم نو ویلا خوستبي دا کلام مو دومره درېمه زمانه کې د فن سره خاص تمیزن چې د تمیز نور نه راځي ندات وای ولانه اول ما يجب من العلوم بل ځای چې د علم کلام اول ما يجب اول دی علوم ده اول په وجه تسمیه کې داخل ده اول دی علوم ده يجب چې واجب ده من العلوم ده علومنا التي اغا انما تعلم وتتعلم چې ذکیری چې بل نه حاصل دي وتتعلم او تعلیم کیږي بل ته تعلم من خپل ذکیری تتعلم دا معنی چې بل ته تعلیم کیږي بل کلام په خبرو کولو فوتلک علی حاضر اسم اطلاق وس علی په دې فن باندې حاضر اسم د علم کلام اولا په اوله زمانه لذلك دی وجنه چې اول واجب ده نو دلته وجه تسمیه اول الوجوب ده
التسمیه چې دا اطلق علی حاضریتم فی اول زمان. نو تسمیه اطلاق ته کلام ده په اول زمان کې. اوجه تسمیه اول وجوب ده په اول زمانه کې وجود. نو دا وجه تسمیه ده کې دا اول واجب ده چې په خبرو ځکه نو د تسمیه د سره خاص په اول زمانه کې کلام مو ته ویله تسمیه دي نو سبب به اسمي سبب ځکه په خبرو ځکه دي. ثم خص به تمیزا بیا مو دوه مدرې زمانه کې خو نور شرکا هم پیدا او وجوبن په خبرو ځکه دي علم کلام په خبرو ځکه دي خو بیا مدته کلام په دوه مدرې زمانه کې ځکه ویله خاص مکوسره چې نور نه تمیز راځي. ثم خص به بیا خاص د کلام لا نام به د فن سره په دوه مدرې زمانه کې هم ولم يطلق على غير بنور اطلاق نو تمیزا تمیز نور نه راځي. دا اوس په دې باندې یو اشکال و لکه دا اول ما یجب دا وجه تسمیه کې داخل نه کنه ده داخل وجه تسمیه صرف وجوب ده چې په خبرو ځکه ډېر علوم دي وجوبن په خبرو ځکه دي علم کلام هم واجب ده ایغه علوم واجبونه ده چې په خبرو ځکه نو وجه تسمیه کې دا اول ټکی څه کنه کاوجه تسمیه کې اول ټکی نه وي دا سی عبارت دی چې لانه يجب ان تعلم وتتعلم بالكلام لانه من الواجبات لانه من العلوم الواجبه ان تعلم وتتعلم بالكلام دا علم کلام یو علومونه ده چې واجب ده چې په خبرو عزتي خبره سبب دي دا مسبب ده نور علوم واجب دي دا واجب ده چې په خبرو عزتي کدا چې وجه تسمیه نو بیا په دې تقدیر باندې ثم خص به تمیزان دا ټیک ده ځکه چې ډېر علوم واجب دي چې په خبرو عزتي دا واجب ده چې په خبرو عزتي نو نور علوم زده کول لپاره کلام سبب دی خبرې کول د لپاره کلام خبرو کول سبب ده نو دا ټکی چې شرکای پیدا اصل شرکا ول وجه دا ټکی چې ثم خص به تمیزان دا کلام مدثر خاص چې نور نه تمیز راځي لکه شرکا چې چیرته یالته به تخصیص تمیز ته ضرورت خو به دا اول ما یجب کې اول ټکی غلط ده اول ولې وجه تسمیه کې ویل خو وجه تسمیه خو صرف دا ده چې انه من العلوم الواجبه دا یو علوم نه ده چې واجب ده چې په خبرو ځتي خدای په خبرو ځکه نور په خبرو ځکه نو بس شرکای ډیر دي کله چې کلام نور ته سره وای نو دوی له چې خاص مو کلام د سره چې تمیز نور نه راځي په دا اول څه کوي وای په وجه تسمیه کې دا په وجه تسمیه کې نشته اکدات وای چې نو وجه تسمیه څه ده دا اول ما یجب ده یعنی دا اول واجب ده چې په خبرو ځکه دا علوم واجبه او کې اول واجب ده چې په خبرو ځکه نو بیا په دې تقدیر باندې دا اول ټکی صحیح ده ځکه دا وجه تسمیه کې داخل لکن چې دا اول واجب ده علوم واجبونه په خبرو چې ځکه اول بدای ځکه نور به شاته ځکه چې دا اول واجب څه په خبرو سره ځکه ولې واجب دی اول نو په دې وجه تسمیه کې نور شرکا نه لري نور شرکا خو استانه ځکه اول واجب خدای دې چې په خبرو ځکه نور اول واجب دی نور خو ځوامه درې زمانه کې واجب دی اول زمانه چې دا واجب دی چې په خبرو ځکه مې چې وجه تسمیه کې نور شرکا نشته ثم خص به تمیزان ولې وای ثم خص به تمیزان خو ځای الته وای چې نور شرکا لري حضرت خو نور شرکا نشته جواب دی چې دلته وجه تسمیه ودی یا تسمیه ودی یو تسمیه په کلام سره د په اول زمانه هغه وجه تسمیه هم دا د اول ما دی یو تسمیه د په دوه درې زمانه هغه پر دا وجه تسمیه د ثم خص به تمیزان حاصل دا چې اول واجب دا علوم واجبونه په خبرو ځکه دا کیده بیان نو اول کلام مده ته ویل ځکه دا وجه تسمیه دا په نورو کې نشته اول واجب نور فنون نه دي دا نو چې اول واجب دا و چې په خبرو ځکه او ته مو کلام ویل تسمیه المسبب باسم سبب کلام سبب ده کنه خبرو کوو
ځکه اول واجب مې ویلي تسمیه دلته اول وخت کې بیا دومې درېمې زمانې کې نور شرکا هم پیدا دومې درېمې زمانې کې علم کلام عقیده هم واجب دي تفسیر هم واجب ده حدیث هم واجب دي ټول واجب دي نو اوس متوجه څه دا خبره چې کلام دې نور ته ووایي چې کا په خبرو ذکر دا په خبرو ذکر نو بیا وجه تسمیه ده چې ثم خص به تسمیه بیا مو خاص کله کلام د سره ولم يطلق على غيره فنور مو اطلاق نه کو تمیزا چې د تمیز نور نه راځي شرکاو ولانه انما يتحقق بالمباحثه واداره الكلام من الجانبين وغير يتحقق بمطالعه الكتب والتامل بل خبر کې دام وجه تسمیه دا غره چې لکه د فن علم کلام ته کلام ولې وای ځکه د علم کلام ذکر په باس کولو چې طرفین نه باس مباحثه ای و اداره الكلام من الجانبين په دې ذکر چې کلام دوران کې اړیږي جانبینو نه شاګرد استاد طرف نه عملګرو منځ کې خبره اوړي د فساد علم ذکر نو ګوره مباحثه په دې فن کې کلام اړول جانبینو نه دا سبب دې ذکرولو ده نو کلام باس کول سبب څه د فن ذکرولو مسبب څه متسمه المسبب باسم سبب دا کلام وتویل نور کتابونه اکل کلا مطالعه ذکر ویل ولانه انما يتحقق بلا وجه ده انما يتحقق دا فن چې دا مضبوط پته کېدای شي بالمباحثه په باس کولو سره طرفینو نه و اداره الكلام اړولو د خبرو سره من الجانبين طرفینو نه وغير نور فنون کله تحقق کله متحقق کېدای شي ان سره جوړوای شي پیدا کوای شي مطالعه الكتب ومطالعه کتابونه وتامل سوچ کولو ولانه اکثر العلوم نزاعا وخلافا فيشتد افتكار الى الكلام مع المخالفين ورد عليهم بلا وجه تسميه وای چې علوم خو ډیر دي فقه د عام محله د نزاګانو اصول فقه د هغه کې نزاګانې دي او اکثر دی علوم دا په نزا کې اکثر د خلافیات دا د چې ډېر اختلافات په علم کلام او چې اختلافات دي جګړې دي د خو دشمن سره تر خبرو ته محتاج چې مخالفینو سره مجلسو کې هغه دلایل واوري خپل دلایل ورته وایي هغه باندې رد وکړي نو ځکه دا فن په د کولو کې او په تحقیق کې محتاج وو کلام کولو ته سره د مخالفینو نه چې ته مخالفینو سره مجلسونه وکړي بیا خپل مدعا په دلایل ثابته کې هغه ول رد کې په دلیل نو دا فن نزاع ډېر و اختلافات ډېر و ځکه دا محتاج ته خبرو کولو ته مخالفینو سره نو دا محتاج خبره کولې محتاج نه تسمیه المحتاج باسم المحتاج نه ځکه مده ته کلام ویل چې کلام ته دا محتاج دی ولن اکثر علوم بل د اکثر د علوم نه نظام په جګړې په اعتبار او خلافا اختلاف په اعتبار فاشتد افتکارو سخت د حاجت ال الكلام خبرو کولو ته مال مخالفین سره ورد علیم څه کو باندې راځي ولانه لقوه ادلتي صار كانه هو الكلام دون ما دام من العلوم بل خبر کړه هغه دا چې دا فن چې د دې ادله ډیر مضبوط دي نو فن خو داونه عبارت ته مسلونه او مجلس ته په مسایلو کې او دلایل په اعتبار دا ډیر مضبوط ده نو کلام په ټول علوم دي هر علم به کلام په کې خبره وکړي مسلې به زوته او د دغه فن دلایل انتهایی مضبوط دي براهین دي دلایل عقلی دي چې نقل تایید ده نو دا براهین دي نو براهین له وجنا دغه کلام چې غلبه ده دا نور مغلوب کړی دي وایي چې نحوی کې کلام دا سره کلام نه ده وایي فقہ چې کلام دا سره مجلس نه ده ولی هغه دومره دل نه دي مضبوط ای دغه فن خو ډېر کلک براهین دي نو قوت دلایل له وجنا مجلس کده دا مجلس ده دا نور مغلوب دي نو تسمیه د کلام تغلیبا ده وایي کلام مده ته تغلیبا ویل نور مقل عدم فرق لري صرف دا کلام پاتې او مجلس پاتې نو دته مو کلام ویل تغلیبا
ولانه لقوت ادلته بل دا چې د دلایل مضبوط دي صار کنه هو الكلام دا څه گویا کې دائم مجلس او کلام دا نور علوم له سره کلام او مجلس دان دون ما دام من العلوم نو سوا دي نه نور علوم کما يقال للاقوى من الكلام لکه سره یوې خبره ته چې مضبوطه په دوو کې نو سره څه وایي سره اقوا د کلامینو کې هغه مضبوطه خبره ته وایي هاذا اول کلام دا خبره ده خدای غوړي لکه دوه کسان ته راځي یو خبرو کې بل یو کې یو ډېر فصیحه خبر دلیل سره وکړي اوله څه خبرو کې نو ته وایې چې خبره ده خدای ده یعنی دا بل خبره کلا دم ده دا لایق د دې نه چې ته موږ مجلس وایي کوم مجلس او کلام ده هم دا او د خري ولا خبره دا کلام ده او دا مجلس نو اطلاق ته کلام په هغه باندې تقریبا دي تغلیب څه وایي چې د احد دی اول وجود غالب سي غلبت الوجود په احد الطرفین کې دا پیدا کوي ادم په اخر دا بل کل ادم سي دا ځکه اطلاق وشي په یو باندې تقریبا بنا په ادم د مقابل سره ولانه الابتناء للادله الكثيره المؤيد اكثر بالادله السميعه كان اشد العلوم تاثيرا في القلب وتغلغلا فيه فسمي بالكلام المشتق من الكلم هو الجرح بلا وجه تسميه وي دا وایي چې دا فن وګوره تاسو پته ده چې دا مجلسونه کوم دي مسائل دا انتهایی مضبوطه خبره کوي ځکه چې دی دلا عقلی دي ایبه اکثر دلایل نقل تایید ده نو چې دلیل عقلی سره نقل تایید دي دا برهان ګرځي نو د دې دلایل براهین دي خبره ده چې کومه خبره څه قاعده ده چې کومه خبره ته په برهان واوري په کتی دلیل سره واوري یا خبره په زړه کې اثر کوي ازله کې زخم پیدا کوي ځکه ذهن باریک شي ا باریکی سره توجه زیاته شي نو د له وجه نه ذهن او دماغ کې زخم پیدا شي ا زخم کلم دا او دینه کلام ماخذ نو ګویا کې دا فن ده د قوت ته د لول وجه نه چې مخاطب واروي نو دماغ متوجي شي زیاته توجه کوي زیاته توجه له وجه نه دماغ چې زخم پیدا شي نو ځکه دا فن څه د علم کلام دا سبب د کلم او زخم ده په دماغ او پزړه کې دغه وجه نه دا ته کلام ویل تسمیه المؤثر باسم الاثر اثر زخم ده ځکه ولانه بل دا د الابتناء الادله الكثيره دا فن مبني په ادله او کتیو چې عقلی دي المؤيد اكثر بالادله السميعه چې تایید اکثر سره په دلایل نقلیو کان اشد العلوم تاثيرا له سخت علوم تاثيرا په اثر کولو سره په قلب فزله کې او تغلغلا په اعتبار دي دخول سره په فزله کې دا صحیح داخل فزله ده حضرت صحیح متوجه کی فسمي بالكلام كلام موصله المشتق من الكلام چې کلم نه چې جرح تسميه المؤثر چې فن ده بسم الله سره کلام هذا هو كلام القدماء